پرون مونږه د کمپیوټر په اړه کې خبره وکړله چې کمپیوټر څه ته وایي. دویم خبره وکړله د څه په اړه کې د هارډویر باره کې. بیا مونږ ویل چې هارډویر دوه برخې لري، یو انپوټ دی بل آوټپوټ دی. مونږ سره په دې باندې خبره وکړله. پرونی درس مونږ ټول څه شی و همدا بیا ریم څه ته وایي، پروسیسر څه ته وایي او هارډ ډیسک څه ته وایي، هغه معلومات یې هم ورکړل. پرونی درس کې باید تاسو دا څلور څیزونه زده کړئ. نننۍ موضوع چې کوم دا پرون خو تاسو ته ما ویل چې موږ د هارډویر خبره وکړه، خو زموږ کار د هارډویر سره دی نه، زموږ کار د سافټویر سره دی. چا سره دی؟ سافټویر سره. یعنی یو کس به تا نه تپوس وکړي چې وټ ایز سافټویر، دا سافټویر څه شی دی، موږ یې څه دپاره استعمالوو؟ صحیح ده؟ نو موږ داسې وایو چې د logical parts of computer is called software. یعنی د کمپیوټر هغه برخې چې په سترګو لیدل کېږي او په لاس سره لمس کېږي نه. هارډویر خو داسې و چې لیدل کېدو به هم او لمس کېدو به هم. سافټویر داسې دی چې لیدل کېږي خو لمس کېږي نه. لکه داسې کم پروګرامونه دي، اگزامپل به زه داسې ولیکم ځای کې، لکه ورډ پروګرام. دا زه چې په کوم پروګرام کې لګیا یم تاسو ته لیکل کوم، دا ورډ پروګرام دی. دا تاسو ټول ورته کتئ چې خلاص وروړی شي نه، که لاس وروړی نو هغه سکرین ټچ کېږي، مطلب دننه پروګرام نه ټچ کېږي. دغه شانتې ایکسل پروګرام محاسبې دپاره استعمالیږي. دغه پروګرامونه مونږ کتئ شو خو لمس کولی شو. داسې ډېر زیات نور هم دي، خو ماسې مثال لپاره دلته یو دوه دانې ولیکل. لکه وینډوز پکې هم راځي. ښه، وینډو هم یو سافټویر دی، پوه شو یا نه؟ سافټویر. بیا بله خبره مونږ دلته داسې کوو چې ټایپس آف سافټویر. مونږ سره څو ډوله سافټویر موجود دي. کینو ته ده څه کې زی مونږ سره څو ډوله سافټویر دي؟ دوه ډوله سافټویر مونږ او تاسو سره موجود دي. صحیح ده؟ ځینې داسې سافټویر دي چې مونږ او تاسې ورته ضرورت لرو، او ځینې داسې سافټویر دي چې کمپیوټر ورته ضرورت لري. صحیح ده که نه؟ اوس داسې کم سافټویر دي چې کمپیوټر ورته ضرورت لري، داسې کم سافټویر دي چې مونږ او تاسې ورته ضرورت ولرو. نو اوس په دې باندې خبره کوو. نو اول قسم سافټویر چې کوم دی هغې ته مونږ وایو سیسټم سافټویر. دویم قسم ته مونږ وایو اپلیکیشن سافټویر. دغه دوه ډوله سافټویر مونږ لرو، سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر. دغه سیسټم سافټویر څه ته وایي، اپلیکیشن سافټویر څه ته وایي؟ نو مونږ د دې تعریف داسې کوو: which is run the computer hardware is called system software. هغه سافټویر ته وایي کوم چې مونږ ته څه کوي، کمپیوټر هارډویر چلی، یا هغه سافټویر ته وایي کوم چې مونږ ته کمپیوټر لګوي یا چلی. دا هغه سافټویر پښتو کې مونږ داسې وایو چې کمپیوټر ورته ضرورت لري. لکه اگزامپل څه شی دی مونږ سره چې داسې لکه وینډوز. وینډوز داسې یو سافټویر دی که چېرته په کوم کمپیوټر کې موجود وو نو هغه کمپیوټر به لګېږي، کوم کمپیوټر کې نه موجوده نو نه به لګېږي. سیسټم سافټویر باندې پوه شوئ؟ ورپسې دویم نمبر چې کوم دی هغې ته مونږ اپلیکیشن سافټویر وایو. څه وایو مونږه؟ which is benefit of a user. چې دا استعمالیږي یعنی فائدې دپاره استعمالیږي د چا؟
د یوزر استعمالون کې او زه کمپیوټر ته ناستم زه یوزر هم کته کې ناستې یوزر کې ناستغه یوزر دا لکه مثال مونږ ورته ضرورت لرو کمپیوټر ته ضرورت نه لري لکه اگزامپل لکه کوم پروګرامونه دي چې مونږ ورته ضرورت لرو لکه مثال ورډ دغه شانتي ایکسل دغه شانتي پاور پوینټ نه زیات سافټویر چې مونږ تاسو ورته ضرورت لرو کمپیوټر ته ضرورت نه لري سیستم سافټویر کې چیرته په کمپیوټر کې موجود وو هغه کمپیوټر به لګيږي که چیرته سیستم سافټویر په کې موجود نه وو نه بلګي او اپلیکیشن سافټویر کې په کې وو کو په کې نه وو کمپیوټر به لګيږي نستا په کمپیوټر باندې وسته فرق نه پریوزي الله صحیح ده دا که ته موږ سوایو اپلیکیشن سافټویر ورته وایي دوانه مو پیژندلوس نو تاسو څومره سافټویر ګوري دغه دوه ډولو کې به راځي یا به سیستم سافټویر وي یا به اپلیکیشن سافټویر څومره سافټویر تاسو ګوري یا به سیستم سافټویر وي یا به اپلیکیشن سافټویر وي صحیح ده سیستم سافټویر هغه سافټویر ته چې کمپیوټر ته ضرورت لري او اپلیکیشن هغه ته چې موږ تاسو ورته ضرورت لرو اوس زمونږ استادو اولنې خبر د پروګرام چې کله شروع کیږي هغه کوم پروګرام دی وینډوز صحیح شو کنه نو موږ به سٹارټ د وینډوز نو وسه صحیح شو یعنی دا وینډوز څه شی دی what is windows ځکه موږ تاسو وایو کنه چې موږ وینډو وایو موږ سٹارټ د وینډوز زموږ د شروع شو صحیح وینډوز څه ته وایي تاسو ته وختي ما په تعریف کې اوم لیکل سمې ولیکل چې Windows is a system software دا یو کمپیوټري سافټویر دی که څوک درته تاسو کې شي ولی موږ خپل کمپیوټر ته وینډوز انسټال او تاسو به ورته وایي چې چرته د سیستم سافټویر وایي که چرته زمونږ په کمپیوټر کې موجود کمپیوټر لګي که چرته پکې نو وینډو بیا ځکه د سیستم سافټویر وایي ښه بیا موږ او تاسو د وینډو ته مختلف قسم نمونه اخلو نیمز اف وینډوز کوم نمونه دي ته موږ اخلو لکه موږ او تاسو ورته وینډوز باندې پیژنو صحیح ده کنه اوس ډیر خلک او یو وینډو باندې خلک پیژني سوګوتا اپریټینګ سیستم ورته وایي سوګوتا اپریټینګ سیستم وایي ښه او سوګوتا سیستم سافټویر ورته وایي او اس ورته وایي دغه څلور نمونه د وینډو ته خلک کوم چې تاسو لاړ شئ تاسو نو څوک ته پوښتنه چې تاسو په کمپیوټر کې کوم اپریټینګ سیستم انسټال دی دا غو مطلب سي چې کوم وینډو انسټال دی که څوک ته و چې کوم سیستم سافټویر انسټال دی مطلب وینډو خي کوم او اس انسټال دی مطلب وینډو خي او مطلب دی اپریټینګ اس مطلب دی سیستم یعنی اپریټینګ سیستم صحیح ده دا ټول د وینډوز ورکه زه سرورم خو یو شی ها او دای مخفف خلک استعمالوي د مکمل نوم دی مکمل دوه یو شی صحیح ده باید نن سبا چې کوم وینډوګان استعمالي هغه درې وینډوګان څو درې وینډوګان نن سبا ډیر زیات استعمالي کوي تاسو به نمونه هم اوریدلی چې یو ته وینډوز 7 وای بل ته وینډوز 8 ورته وای او بل ته وای وینډوز 10 هر ادارې ته کلاړ شي په کور ته لاړ شي کله ملګری کمپیوټر وګوري که خپل کمپیوټر وګوري یا به وینډوز 7 پکې انسټال وي یا به پکې 8 انسټال وي یا به پکې 10 د دې درې وانه وینډوګانو څخه به یو وینډو پکې حتما انسټال نن سبا دا درې فیمس دا استعمالي ابو خاني د نمخ کې کوم ایکس پی وا هغه اوس نه استعمالي نو دا غته استعمالي او سوال دا پیدا کیږي چې آیا موږ وینډوز 7 انسټال کو 8 انسټال کو 10 انسټال کو زموږ لپاره کوم یو خاطر کتا سو 7 انسټال او یم صحیح ده ک 8 استعمال او ام صحیح ده ک 10 استعمال او 7 کې یو شل کمانډ لګ دی 8 چې کوم دی له کمانډ زیات کړی دی بګي 10 کې لګنورم زیات شي 99 ورژن دی کنه خدا 7 نا که اوس 8 استعمال کی دا بخی شی استعمال کی 8 استعمال وای تاسو صحیح ده کنه
8 سکی د 12 سکنډه یعنی 12 ثانیه د وینډوز 7 نه تیزه ده صحیح ده نو دی باندې وایرس ډیر زر اٹیک هم نشي کولای ډیر په اسانه خرابوي نه نو تاسو لپاره به کوم یو استعمالوي تاسو وینډوز 8 وای تاسو انسټال کړئ انسټالیشن طریقه ته بیا خیم روسته په فقط دومره زده کې 8 انسټالوي تاسو ځان ته او ټن څنګه ده که 10 انسټال هم پروا نه کوي په هغه د ډیزاین سیستم لکه شان دي جوړ دی چې په 8 باندې پوي شوي ته په 7 باندې پويږي په 10 هم پويږي نو دا بیخي مینز دی کنه مایکروسافټ کمپنی والا وای موږ تر اوسه پورې د وینډو نه د جوړه کړی او نه به جوړو لکه موږ چې وینډوز 8 جوړه کړی لکه 8 نه بس 10 امر راغله او 10 دومره څو نه استعمالي خیر لیکل 8 نو سوا چې هر 8 انسټال کړ تاسو د بار کمپیوټر والا وګ ټول 8 یو نیم کسټ 10 انسټال کړی صحیح ده نو مایکروسافټ والا خپل وای چې هم دا وینډوز صحیح ده نو باید تاسو هم دا انسټال صحیح ده او نو 8 انسټال مطلب خراب نه ده او ټول صحیح ده ټول استعمال ورشي کار اماغه کار کوي خدا 8 بلک خېله تیزه ومي او مطلب وایرس پر زر نشي خراب تیزه ده ټن تیزه ده ها 8 صحیح ده اوس بیا پدې کې سکیورټي لګه خراغله ده په 10 کې دا پتا سو مزید 8 باندې لیک پوښ په دنه په خپل پويږي چې دا سم شبکې نه وی راغلي ولې مونږ 10 نه استعمالو چې 8 باندې پوښ 10 د خپل استعمالي ولې شي صحیح ده مرکز ده یاد لرئ چې چېرته تاسو وینډوز 7 انسټالوي 7 دای کی خپل قسمونه دي موږ سره که 8 انسټالوي دي کی خپل قسمونه دي او که چېرته 10 انسټالوي په دې کې خپل قسمونه لري لکه وینډوز 7 کته وګوري وینډوز 7 کې الټیمیټ شتا پروفیشنل پکې شتا ہوم بیسډ پکې شتا ایجوکیشن پکې شتا پروفیشنل پکې شتا ره ګولډ مطلب موږ تاسو ګولډ مطلب چې دا ټول پکې وځي شي ګولډ هغه ته موږ وایو ګولډ ایډیشن لیکلې په دې کې څه ډول باندې هغه مطلب دا چې انټرپرایز هم پکې یو وینډو خو د ګولډ په نامه شته کنه ګولډ وینډوز ته خامخ استعمال کړم هغه د ایکس پی ګولډ وینډو وا هغه دا خلکو ډیزاین میزان به کړه ګولډ وینډوز په حساب دي کنه خدا اوس چې کوم ایرانی سیډن تاسو ګوري په دې باندې لیکلي ګولډ ایډیشن د ګولډ ایډیشن نه مطلب دای چې په دې کې د وینډوز 7 کې سيټي الته لیکلي ګولډ ایډیشن مطلب دا چې دې کې د وینډوز 7 مکمل ټول قسمونه موجود دي 8 تاسو ګورئ الته لیکلي ګولډ ایډیشن مطلب تاسو پوښتنه چې 8 ټول قسمونه په دې سيټي کې شته دي کله کله چې مثال نه 8 نو مطلب دې کې ګولډ که تاسو ګورئ هغه د سپیس کیسټ چې کوم ډیر زیات دی سو 9 جی بي یا 12 جی بي هغه نو مله کې ټول ایډیشن موجود دي او تاسو ته نمونه واغستل په وینډوز 7 کې الټیمیټ شتا پروفیشنل شتا هم بیسیک شتا ایجوکیشن شتا نو سوال دا پیدا کیږي یو کس تا راغی ته و چې مال وخت کمپیوټر پويږي مال وینډوز انسټال کړو وینډوز 7 څه په 8 نه پويږم ته مال 7 انسټال انسټالیشن طریقه به بیا زو خم او تاسو انسټالوي تاسو ته ولس را کولاو شي دې کې الټیمیټ انسټال پروفیشنل انسټال کومې انسټال نو په دغه وخت کې تاسو وینډوز 7 استعمالوله الټیمیټ به انسټالوي څه شی به انسټالوي الټیمیټ ایډیشن چې ورته وایي الټیمیټ ایډیشن ښه قسم ایډیشن به انسټالوي صحیح ده الټیمیټ ایډیشن به تاسو اوس که چېرته یو کس راغی ته مال 8 انسټال کا نو په دغه وخت کې به تاسې انټرپرایز یا به څه وکړئ پرو دغه دوه قسمه ایډیشن مونږ لرو په دې کې ایډیشن ډیر لرو خو دا دوی باید انسټال شي یا انټرپرایز ایډیشن انسټال کا ورته یا پرو ایډیشن ورته انسټال دا د سیوی دا نورم انسټالول شي خو دا ځینې آنلاین انټرنیټ لپاره ځینې آفلاین دا زمونږ تاسو عام طرز د کورو لپاره دفترو لپاره مونږ دا استعمالو کبه زمونږ لکه بانک استعمال واکه به د انټرپرایز او الټیمیټ نه انسټالي هغه کوم استعمال پروفیشنل چې هغه انټرنیټ ته ضرورت لري او پروفیشنل داسې وینډو چې هغه به یو کمپنی نه اخلي په پیسو باندې $500 $1000 باندې به اخلي او هغه میشت بیل به ورکړي ورته نو هغه د سې چې مطلب هغه نت باندې څوک هک کول نه شي لکه بانکونو خو تاسو دا وینډو استعمال کوو هکې پیسې جوړول وباسي کنه نو هغه داسې پیسو باندې وینډوز واخلي او هغه باندې کار سکیورټي محفوظ ده اکټیویشن هغه کوم کمپنی چې هغه خلی هغه ته کار کوي صحیح ده کنه دا خو 50 روپۍ کې مونږ واخلو هغه هم 50 باندې غسه چې هغه نه اخلي صحیح ده کنه نو ځکه مونږ تاسو د انټرپرایز یا پرو ایډیشن باندې کې انسټال اوس دا وینډوز 8 10 چې کومه دا اوس هم پکې اپډیټینګ را روان دي نوې نیوزونه پکې راځي خو دې اوس فعال چې کوم د تاسو کولای شي چې انټرپرایز کچا د چې کوم انسټال کوته وته سوي انټرپرایز راځي نه به کار وکړو
دا سونه تاسو ځان سره یاد وساتئ. صحیح ده؟ ها دا خو مو پیژندل وینډوز مو پیژندل په وینډوز 8 کې وینډوز 7 کومه انسټال کو 8 کومه انسټال کو 10 کومه انسټال کو دا مو پیژندل. نن سبا خو موږ تاسو چې کلم یو څه خپل دکان ته لاړ شو هر یو څه د خپل اندازه کول لپاره یو څه لري یعنی واحد لري. لکه مثال تاسو فروټ دکان ته ودرېږئ او تاسو ورته چې ما ته مڼې راکا اپل سیب غواړئ تاسو ورته څه وایي څومره راکا یو چارک من راکا کیلو راکا نیمه کیلو راکا داسې ورته وایي کنه. خو چې کله مونږ کیلې خو بیا ته کیلو وایو نه درجن ورته وایو. خو کله چې تاسو میموري کارت اخلي تاسو ورته وایي چې کیلو راکا نه. کله چې سره اخلي تاسو ته کله ویلي چې مال جی بي راکا نه. هر یو څه خپل اندازه کول واحد لري چې هغه په څه اندازه کیږي. کمپیوټر چې کوم دی تاسو ته ما ویلو پرون چې کمپیوټر په کوم ژبه باندې پوهیږي باینری لینګویج باندې ویلې مو کنه چې هغه ټول 0 او 1 دی 0 او 1 عددونه موږ سره موجود دي. نو کمپیوټر چې اندازه کیږي کمپیوټر په څه باندې اندازه کیږي په بیت باندې څه شي باندې بیت داسې دي یعنی دا د کمپیوټر په اندازه کولو واحد کې د ټول نور کوټه کانه امداد د دې نه بل کوټه کانه نشته. که موږ مثال پښتو کې وایو کنه سي لکه موږ تاسو چې کړو وزن تلو ګرام نخته بل بنې ځم کنه نو دا په بیت چې دا ټول نخته امداد دي نه بل کوټه کانه نشته. دا رو غټیږي داسې سبا کیږي غټیږي. لکه مثال څنګه زه تاسو یو ټیبل جوړ کوم په ټیبل کې ته ولي کومه په خپل پويږي. یو چې کوم دی په کمپیوټر کې څه شي 0 او 1 وي. صحیح ده؟ د صفر مطلب څه شی دی؟ د صفر مطلب دی آف. څه مطلب دی؟ یعنی بند. او دې مطلب څه دی؟ خلاص. کمپیوټر ساينس کې وته آن آف وي. ها 0 ته بند وي. کله چې موږ کمپیوټر ته خبره وکړو کمپیوټر زموږ خبره صحیح وي کمپیوټر وي یو چې کله زموږ خبره غلطي وي 0. پس تاسو روس په ایکسل پروګرام کې دا په خپل به پوهیږئ چې دا څنګه حساب. خو تاسو ته ما د بیت خبره وکړه. څه شه ده؟ اول څه شه ده؟ بیت. اته بیت چې کله یو ځای شي دینه جوړیږي یو بایټ. اته بیٹا چې کله یو ځای کې دینه جوړ شي یو بایټ یعنی کانه لک شاته غټ شي. بیا یو زر سلیریش بایټ چې کله یو ځای شي دینه جوړیږي یو کیلو بایټ موږ تاسو ته کې بي وایو. بل یو زر سلیریش کې بي چې یو ځای شي دینه جوړیږي یو میگا بایټ یعنی ام بي ورته موږ وایو. بیا یو زر سلیریش ام بي چې کله یو ځای شي دي ته مونږ وایو 1 گیگا بایټ یعنی مونږ ته جی بي وایو. یعنی یو جی بي 2 جی بي او دې واحدونه میگا او گیگا اما غدي کنه امدادي اما غدي کنه کوم دي نه راغلي. بیا یو زر سلیریش جی بي چې کله یو ځای شي دي نه جوړیږي 1 ټي بي یعنی ټیرا بایټ. نن سبا په مارکیټ کې چې کم دي عام طور باندې د ټیرابایټ پورې موږ استعمالو. څه کومه ټیرابایټ پورې موږ استعمالو. ویم ده د دې نه پس چې کوم دی یو در سلیریش ټي بي چې کله یو ځای هغه نه هگزابایټ جوړیږي. هگزابایټ پیټابایټ یو در سلیریش ټي بي هگزابایټ پیټابایټ یوټابایټ زیټابایټ دغه د یوناني حسابونه جمع اما دیو. نو دا مطلب ټي بي پورې موږ تاسو څنګه ځکه نور شته نور موږ تاسو عام طور باندې سرورو کې استعمال او سرور خو پې کنه سرور مطلب دا تاسو د فیسبوک ته ویډیو اپلوډ کړئ چرته ځي دا خو چې سب کی کنه سب کی دا غي د لپاره سرور لري هغه خپل ځای هغه ستل د سب کی. یوټیوب کې دا څومره بل ها ویډیو غنه پرتی دا چرته سب شوی نو سرور نه راغلی کی سرور خو یو جی بي خو نه دی کنه ینه 2 جی بي دی اپ لکاو جی بي دی موږ سره پر ټي بي دی هگزابایټ پیټابایټ یوټابایټ کې مکمل لا شوی. نو مطلب ته ځان نه خو فیسبوک ته نه ټول دنیا یې سم ټول دنیا په کې ویډیو اپلوډ کړي ټول دنیا په کې اپلوډ تصویرونه اپلوډ کړي دا غي د لپاره سرور نه استعمالي. خلا خو به جندل کنه
विंडोज 7 کې به الټیمیټ ایډیشن انسټالو 8 کې به انټرپرایز 10 کې به انټرپرایز به استعمالو اوس خبره دا ده چې وینډو مونږ انسټالو خو هم وینډوز 7 انسټالو وینډوز 7 کې مونږ کوم انسټال کو الټیمیټ خو الټیمیټ کې اوس دوه وزن دي هر وینډو چې ګوري کاغه 8 وی ک 7 وی ک 10 وی په دوه وزنو کې راځي چې یو ته ویل کېږي 32 بیت یعنی 32 بیت او بل ته ویل کېږي 64 بیت یعنی 40 بیت دغه دوه بیتونو کې وینډوګانې راځي نور نه راځي تاسو به اوس کوم وینډوز انسټالوي 32 بیت به انسټالوي ک 40 بیت اوس خبره ده چې الټیمیټ انسټالې هغه کې 32 بیت به یا 40 بیت که تاسو چرته انټرپرایز انسټالوي هغه کې به 32 بیت یا 40 بیت او که چرته پرو ایډیشن انسټالوي پاکه کې هم 32 یا 40 بیت نو دا اوس دې سبا وسکی اوس به د کمپیوټر ریم ته وګورو چاته وګورو ریم به معلومو آیا دی کمپیوټر کې 100 جی بی ریم دی دا ریم په اساس به ته هغه وزن سره وینډو انسټال کو ډیر خلک وي اوس مام 8 انسټال کړی دا بل چا مې انسټال کړی زما صحیح کار کوي دا کمزورې کار کوي هغه یې نه چې مام 8 انسټال کړو د مې 8 انسټال کړو خو زما صحیح کار نه کوي د صحیح کار کوي وجه سي دی وینډو غلط انسټال کړی نو دا څنګه قتل کیږي چې آیا دی کمپیوټر کې 100 جی بی ریم دی دا کمپیوټر وی نه کنه دا خو بهر کمپیوټر کې پروت دی د پاسه بر رائټ کلیک وکړئ رائټ بٹن په دې موس کې داخلي بٹن ده داخلي بٹن او رائټ کلیک وکړئ او داغه نه پس براشه دلته کې پراپرټی ته سلیکټ کړئ प्रॉपर्टीज بیا بل لیفٹ کلیک وکړئ چپ کلیک وکړئ دا به تاسو یو وینډوز خلاصه کی تاسو وسوي وینډوز 8.1 انټرپرایز ینه کوم وینډوز 8 دا کنه دا کوم ایډیشن ما انسټال کړ دې انټرپرایز وہ صحیح دی که غلط دی ها صحیح دی کنه 100 جی بی ریم موږ سره دی انسټال میموري ریم دا 2 جی بی موږ سره دی د دې نه تاسو ریم معلومولای شي او د غزنه د وینډوز معلومات کولای شي تاسو هر هغه کمپیوټر چې یو 2 3 سلور جی بی پورې ریم لري نو هغه ته پتا څه کوي 32 بیت وینډوز انسټال وي پوښوي سی 15 جی بی 6 جی بی 8 جی بی 8 جی بی او داغه نه زیات چې کوم څوک لري نو هغه ته پر 64 بیت یعنی 60 بیت وینډوز انسټال کړئ اوس بس ما کمپیوټر کې 100 جی بی ریم کوم وینډو ورته سم ده انټرپرایز بس رائٹ کلک اینڈ دین پراپرٹیز انسٹال میموری ریم 2 جی بی سسٹم ٹائپ 2 بیٹ آپریٹنگ سسٹم صحیح ده کنه زما کمپیوټر صحیح کارم کوي نو تاسو وګورئ ک یا انټرپرایز یا څه غلطه انسټال کړئ ته به چې دا ضرور بدلو طریقه به بیا ورسته خاين صحیح ده انسټالیشن څنګه انسټالیشن کیږي انسټالیشن په څو ډول کیږي نو تاسو موجود سافټ ویر او د وینډوز مبارک دا خبر پای تاسو ته یاد پوه شو یا نه